بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نو موږ د سر نه چې دا کتاب شروع کړو کنه، نو موږ لاول خطبه ویلو په کتاب کې، بیا دا نه بعد مقدمه ویلو. او مقدمه کې درې فصلونه، په اوله کې د کلمې د په اوله کې د علم تعریف موضوع غرض، په دویم کې کلمه او د کلمې درې قسمونه، او بیا کلام مونږ ویلو چې کلام څه ته وایي، کلام د څه نه جوړیږي. بیا اقسام ثلاثه د کلمې درې قسمونه، اسم فعل حرف. نو اسم شروع کړو، الله ولې د اسم تعریف کو، د اسم اقسام، د اسم د سو علامات دا وي، او بیا وی چې اسم په دوه قسمه دی، یو اسم معرب دی، یو اسم مبني دی. نو د معرب تعریف کو، د معرب حکم وي، او د معرب اسم متمکن شپاړس اقسام چې په دې کې نه قسمه اعراب چلیږي، هغه اعراب وي. نه بعد بیا منصرف او غیر منصرف وي، او بیا وي چې دا اسم متمکن دی باندې دا معمول وي، دا به کله مرفوع وي، کله به منصوب وي، کله به مجرور وي. نو اته مرفوعات چې باید مبتدا خبر فاعل نائب فاعل، او د حروف مشبہ بالفعل خبر نما ولا مشبهتان بلیس اسم د حروف ناقصه اسم او دلایل نفي جنس خبر دا ذکر کړل. بار به منصوبات ذکر کړل، پنځه به مفاعل، مفعول مطلق، مفعول به، مفعول له، مفعول به او مفعول معه. بیا حال تمیز مستثنا او سلور نواسخ دا ذکر کړل. بیا دو مجرورات ذکر کړل، مجرور به اضافه او مجرور به حرف جر. نه بعد توابع ذکر کړل، توابع پنځه قسمونه چې هغه تاکید، صفت، بدل، عطف بالحرف او عطف بیان. نه بعد دغه یو سایت چې نه ختم شو، او د اسم دویم نمبر قسم هغه مبني دی. د مبني حکم بیان کو، د مبني تعریف بیان کو، د مبني دوه قسمونه، مبني الاصل، مشابه مبني الاصل، او د مبني حکم بیان شو. بیا د وی چې په مبني، اسم مبني او اسم متبقین دا دوه یو شی دی. دې اته قسمونه دي. نو مضمراتو کې خبرات روش ولا، بیا اسماء اشارات، اسماء موصولات، اسماء افعال، اسماء اصوات، او اسماء کنایات، مرکبات او بعض ظروف، دا دې په اړه خبر روش ولا. نو د اسم هغه دوه قسمونه چې اسم یا به معرب یا به مبني، دا ختم شو. بیا د اسم د اقسامو دا غي خاتمه، او په خاتمه کې لس فصلونه چې ذکر شوي دي. فلاولنی فصل کې د معرفي او د نکیرې په اړه کې خبر وکړه چې معرفه ستوي او نکیره ستوي. دا معرفي او قسمونه دا بیان کړل شول. په دویم کې بیا اسماء العدد دا بیان شو، اسماء العدد چې اسماء العدد ستوي، او دا عدد څنګه راځي، د 1 2 3 والا کروڑو پورې ماته سوي چره دغه طریقه ده د عدد د از کولو. بیا د دې عدد سره محدود وسنګ راول مونږه، نای کې مونږه قاعده ویلې شپږ قاعده چې 1 2 زره خو ناراضي، او د 3 نه د 10 پورې، او بیا د 11 12 21 22 زدي د 13 نه د 19 پورې دغه د عقود دا قاعده دا ویلې شوې. بیا و چې دا اسم بل تقسیم په دریم کې مذکر او مؤنث په اعتبار سره د مؤنث دوه تقسیمونه، مؤنث سماعي قیاسي او مؤنث حقیقي لفظي دا ویل شول. بیا مثنا، د مثنا مبارک چې مثنا څه ته وایي، تسنیه څه ته وایي، او تسنیه موږ جوړو نو صحیح کلمې نه بسنګ جوړو، او کومې باخره کې مقصور راغلی راګې نه بسنګ جوړو، او چا نه بدل شوی د یا نه بدل شوی راغلی د و نه بدل شوی راغلی ټول وشولې. بیا موږ جمع ویله، او د جمع دوه قسمونه، جمع صحیح، جمع سالم، بیا جمع مکسر، جمع صحیح او جمع سالم، جمع مکسر. بیا د جمع صحیح قسمونه، جمع مذکر سالم، مؤنث سالم. مذکر سالم په کم ځای نه راوړي، مؤنث سالم به کم کم ځای پر راوړي. بیا د جمع مکسر قسمونه، جمع قلت، جمع کثرت، منتهى الجموع، غیر منتهى الجموع، دا د جمع باسو شو. دا غینه بعد بیا یو څو اسماء عامله پای کې اولنې د مصدر ذکر وشو چې مصدر څه ته وایي، مصدر څه عمل کوي، د مصدر د عمل لپاره شرط، بیا اسم فاعل، اسم مفعول، او دای سره صفت مشبہ، او بیا په اخر کې اسم تفضیل ذکر کوم. د اسم تفضیل په اړه کې موږ دا خبره کړو په تر سبق کې چې دا اسم ته ویل کېږي چې د فعل نه مشتق وي، د پاره چې دلالت وکړي په موصوف باندې سره د زیادت ده. ما ویلو په اسم تفضیل کې او په صيغه مبالغه کې فرق دی، چې په اسم تفضیل کې نسبت غیر د ملحوظ وي،
او په صيغه مبالغه کې غیر ته ملحوظ نه وي لکه ته زیدون اضربو معنی دا د زید ډیر زیات وهونکی دی خو په نسبت د بل باندې او کته زیدون ضرب نو معنی دا ډیر زیات وهونکی دی نسبت پکې غیر د ملحوظ نه نو په دې کې یو مفضل وي یو مفضل علیه د چا چې تفضیل بیانېږي د چا چې غورواله بیانېږي ته مفضل وي او په چا باندې چې بیانېږي ته مفضل علیه وي د اسم تفضیل لپاره مفضل او مفضل علیه واړه ضروری دي که چېرته په کلام کې مفضل علیه نو راغله نو موږ به چېرته لږ مفضل علیه شته خو د قرائنو د وجې نه هغه محذوف شوی دی لکه الله اکبر دی الله اکبر معنا الله پاک ډېر زیات لوی دی او نو د لفظ الله دا اسم جلاله دا چې دا مفضل دی مفضل علیه څه شی دی نه لکه مفضل علیه من کل شیء دی او دا د شهرت ته وجې نه دا حذف شوی دی چې هر چا ته پته چې الله تعالی دا څه نه لوی دی بس هغه مبالغه کې را خبره نه دویمه خبره مونږ دا کړو په تیر سبق کې چې اسم تفضیل دا صرف د ثلاثي مجرد نه راځي او په ثلاثي مجرد کې هم دا هغه ثلاثي مجرد نه راځي چې پای کې د لون او د عیب معنی نه وي دا غیر ثلاثي مجرد نه اسم تفضیل نه راځي ځکه چې د دې وزن مقرر دی افعل د مذکر د لپاره او فعلا د مؤنث د لپاره نکه دا حروف خپل ځای باندې برقرار وي نو دینه افعل وزن نه جوړیږي او کته ته حروف حذف کې نو دا خلاف الاصل دی مليار دغه نه راځي او په کوم ثلاثي مجرد کې چلو نو عیب ولا معنوي دغه نه افعلو دا دغه راځي صفاتي راځي مطلب لکه د عیب او د لون معنی چې بکی لکه احمر او اسود او اعمى اصم ابکم نو د دې بیا چون کې د افعال صفاتي او د افعال تفضیلی د یو بل سره التباس راځي د دې وجنه چې په کوم ځای کې هم د لون او د عیب معنی او داغه نه اسم تفضیل افعل وزن استعمال شو نو موږ چې لګي افعل دا تفضیلی نه نه بلکې دا افعال صفتی دي او دا د صفت مشبه معنی بیا ورکړي ها موږ دا خبره کړو چې عام طور باندې اسم تفضیل دا خو د معنا فاعلیت په معنا فاعلیت په کې زیاته مونږ لري او کله کله د مفعولیت معنی په هم زیات والی باندې په د پار راځي لکه اشهر په معنا ډیر زیات مشهور او اعذر په معنا ډیر زیات معذور بیا موږ ویلو د اسم تفضیل استعمال په دریو طریقو کې په طریقې سره کیږي درې طریقې د اسم تفضیل استعمال هغه یو الف لام سره دی یو په اضافت سره دی او یو په اضافت سره دی یو په الف لام سره دی یو په مین سره دی نو اسم تفضیل چې په مین سره استعمالیږي په هغه صورت کې به دا اسم تفضیل همیشه لپاره دا به مفرد راځي کله دې موصوف مذکر او که مؤنث که واحد او که تثنیه او که جمع د دې وجه موږ ویلو چې دا افضل الافعال سره کړه اسم تفضیل سره مین ولګیدو نو دا مین د دې گویا کې یو جز شو نه دا دینه جدا کیږي نه اوس کته دا بدله نو کلمې مې خو بدلول نه شي هغه اخر بدله نو په اخر کې اسم تفضیل نشته و موږ ویلو چې کله اسم تفضیل استعمال په الف لام سره شوی نو دا به د خپل موصوف په شان راځي یعنی که موصوف د مذکر او جدا مذکر راځي که موصوف مؤنث او مؤنث راځي که موصوف واحد او واحد او که تثنیه او تثنیه او که جمع او جمع او دریم نمبر موږ ویلو چې کله د اسم تفضیل استعمال په اضافت سره وشي نو د دې کده ته ګوري چې را د من سره د اسم تفضیل چې کوم مستعمل به من سره دای سره مشابهت ده لکه څنګه چې مستعمل به من د دې سره مفضل علیه ذکر وی د قشان ته د دې اضافت سره چې کوم یو ذکر وی داغه هم مفضل علیه ذکر وی نو دا دغه په شان د مفرد برازي او کدی ته ګوري چې ما قبل د پر صفت جوړیږي د موصوف سره مطابق هم راولل شي بیا موږ دا خبره کړو چې دا اسم تفضیل دا کمزور عامل دی اسم تفضیل دا کمزور عامل دی نو دا اسم تفضیل به صرف او صرف په ضمیر مستتر کې عمل کوي په ضمیر بارز کې دا عمل نشي کولای او په ضمیر په اسم ظاهر کې دا عمل نشي کولای که په اسم ظاهر کې دا څه عمل کوي نو د دې لپاره د درې شرطونه دي او صرف په یو مسله کې لکه مسأله الکحل چې دا بدی کې به دا عمل کوي نو موږ ویلو دغه کله خبره اتره ده نو هغه بل زموږ پاتې شو نن دغه مسأله الکحل وایي دلته مصنف رحمت الله علیه صرف دا خبره کړې ده چې اسم تفضیل دا کمزور عامل دی نو دا صرف په ضمیر مستتر کې عمل کوي د ضمیر مستتر نه علاوه په اسم ظاهر کې یا په ضمیر بارز کې دا عمل نه کوي او دلته لیکلي دي چې الا فی مثل قولهم مگر د دې په شان کې چې مثال راشي نو بیا به الدګي هغه په اسم ظاهر کې عمل کوي د دې په شان د مثال نه څه مطلب دی نو دا په دې کتاب کې نه دي لیکلي تاسو خاص هیڅ په دې باندې ځان پوه کړئ د دې مطلب دا دی
چې داسې کلام کې دا اسم تفضیل لاغلی چې پای کې نفي او استفهام وي. اولنۍ خبره پکې دا ده چې په دې کلام کې څه وي، نفي او استفهام پکې وي. او د دې نه وروسته اسم جنس راغلی، د دې نه وروسته اسم جنس راغلی او هغه اسم جنس دا موصوف وي. پوه شوې؟ اولنۍ خبره سره چې دلته کې به نفي استفهام راغلی په دې کلمه کې. دویم نمبر دا دی چې دغه کلمه کې به د دې اسم تفضیل د دې نه وروسته به اسم جنس راغلی او هغه اسم جنس به څه وي، موصوف به وي. د دې نه بعد به اسم تفضیل راغلی وي، هغه اسم تفضیل به د دغه لپاره صفت وي، د دغه لپاره به څه وي، صفت وي. او د دې نه وروسته بیا به فاعل راغلی وي او هغه فاعل به په یو اعتبار سره مفضل وي او په بل اعتبار سره به مفضل علیه وي. په یو اعتبار سره به مفضل وي او په بل اعتبار سره به څه وي، مفضل علیه وي. لکه دلته کې د دې لپاره دا مثال دی: ما رأيت رجلا احسن منه، احسن في عينه الكحل منه في عين الرجل. تاسو ته ما ویل دې مسلې ته مسأله الكحل وي. مسأله الكحل ورته ځکه وي چې دې په مثال کې د کحل دا خبره ده، رانجو دا خبره ده. نو دلته کې تاسو په ظاهر باندې ته وګورئ چې دلته کې د څه شوی دی چې دې اسم تفضیل دا احسن اسم تفضیل نه دی، دې الکحل لا رفع ورکړی ده، یعنی په دې الکحل کې عمل کړی دی. اصل کې خو اسم تفضیل دا عمل کې په ضمیر کې بدل نسبت په دې یو صورت کې دې عمل کړی دی. په نو موږ د دې عمل لپاره درې شرایط دي. دې عمل لپاره څو شرایط دي؟ نمبر 1 دا چې کلام با منفي یا با په استفهام راغلی، دا شروع کې د ما راغلی ده کنه. ها ویم دا دی چې دا اسم تفضیل په اعتبار د لفظ سره، اسم تفضیل په اعتبار د لفظ سره د یو صفت وي او په اعتبار د معنا سره د بل صفت وي. اعتبار د لفظ سره د یو صفت وي او په اعتبار د معنا سره د بل صفت وي. صحیح ده؟ او دریم نمبر خبره دا ده چې دې دا دلیل متعلق چې کنه دا متعلق به د شی چې په یو اعتبار سره به دا مفضل وي او په بل اعتبار سره به دا مفضل علیه وي. په یو اعتبار سره به مفضل وي او بل اعتبار سره به مفضل علیه وي. د دې معنی تاسو لول وکړئ: ما رأيت رجلا، ما نه لیدلې یو داسې سړی، ما نه لیدلې احسن في عينه الكحل، احسن في عينه الكحل چې دا هغه په سترګو کې دا رانجه ښایسته وي، منه ندنه فی عین زیدین په سترګو د زید. مطلب دا دی وایي چې ما ګوره زه په پښتو کې تاسو ته خبره کوم، مثال ته فکر مه کوئ. زه که نه ما یو داسې سړی لیدلی، ما یو داسې سړی لیدلی چې د هغه د سترګو رانجه ښایسته وو د زید د سترګو نه. ما یو داسې سړی لیدلی دی چې د هغه سړي د سترګو رانجه ښایسته وو د زید د سترګو نه. په دې خبره باندې پوه شوئ؟ نو په دې مثال کې د عین رجل د سړي د سترګې دا مفضل شو که مفضل علیه شو؟ لکه دوه سترګې دي، یو د زید سترګې دي او یو د رجل سترګې دي. نو زه په پښتو کې تاسو ته ما یو داسې سړی لیدلی و، ما یو داسې سړی لیدلی و چې د هغې سړي سترګې د هغې سړي په سترګو کې رانجه د زید د سترګو د رانجو نه ښایسته و. نو دا سړی څه شو؟ مفضل شو کنه. چې مطلب د دې سړي هغه سترګې ډېرې زیاتې ښایسته وي، په یې رانجه ښایسته وو او دا مفضل علیه شو کنه. دا ما مثبت معنا وکړله چې ما یو داسې سړی لیدلی، ما یو داسې سړی لیدلی چې د هغه په سترګو کې رانجه ښایسته وو. دا سړی چې دی د سړي د سترګې دا مفضل شوې او د عین زید دا څه شو؟ اوس ګوره ته په بل اعتبار سره معنا کوم: ما رأیت رجلا، ما یو داسې سړی نه دی لیدلی چې د هغه سړي په سترګو کې رانجه ښایسته وي د زید د سترګو نه. اوس په دې صورت کې د زید د سترګو دا رانجه دا مفضل شو، دې نه مې غوره وکړو. پوه شو مې معنی؟ ما رأیت رجلا، ما نه دی لیدلی داسې یو سړی چې د هغه سړي په سترګو کې رانجه ښایسته وي د زید د سترګو نه. نو په دې مثال کې چې کله ما د مثبت په ځای کې ترجمه کوله نو دلته کې د عین رجل مفضل و او عین زید څه و؟ مفضل علیه و. او اوس چې ما کله په منفي کې ترجمه وکړله نو د عین رجل چې دا څه شو؟ مفضل علیه شو. او د عین زید چې دا څه شو؟ مفضل شو. نو دا مطلب دی چې په یو اعتبار سره به مفضل وي
او په بل اعتبار سره به مفضل علیه واش به معنی یو خبره ده وشو لکنه دیمه خبره ده چې کلام منفی جو کلام او منفی دی کنه دریمه خبره چې دا اسم تفصیل با د لفظ په اعتبار سره د یو څه لپاره صفت وي او د معنا په اعتبار سره با د بل څه لپاره صفت وي لکه زه کوله ترکیب کومه معنا فیرا رأیت فعل ماضی مثبت معلوم او تو ضمیر پکې ضمیر بارز او فاعل او رجلا موصوف رجلا سره او احسن اسم التفضيل نذكر احسن اسم التفضيل في عينه جاء مجرور متعلق به الكون ده فاعل جلالي اسم التفضيل لبارا مو شو بدي مني او ده متعلق اول متعلق ثاني متعلق ثالث مو شو بدي مني اذكر ده اسم التفضيل ده لفظ ده جو اسطول بیا راغون شي اسم التفضيل سره خپل صفات دا صفات شو کنه نو ده لفظ په اعتبار سره ده اسم التفضيل ده لفظ په اعتبار سره دیو سي لپاره صفت اسم تفصیل د لفظ په اعتبار سره یو څه د پاره صفت دی او د معنا په اعتبار سره د دې سړي صفت نه لري ایمان د سړی نه لري چې دا سړی نه راکېستا بلکې د سړي په سترګو کې رانجه کېستري د سړي په سترګو کې رانجه کېستري لکه کوم څه معنی نو په اعتبار د لفظ سره د یو څه د پاره صفت دی په اعتبار د لفظ سره دا احسنا دا اسم تفصیل په اعتبار د لفظ سره د رجلن د پاره صفت دی کنه خو په اعتبار د معنا سره د سړی صفت نه سړی نه ښایسته بلکې د سړی په سترګو کې د رانجه ښایسته دي پوه نه شولې سړی نه ښایسته بلکې د سړی په سترګو کې نه ما رأيت رجلا ما نه لیدل یو داسې سړی احسن فی عینه چې دا هغه په سترګو کې ډېر زیات ښایسته وي څه پکې ښایسته وي الکحل رانجه منه ددنه فی عین زید د زید په سترګو مطلب دا چې د زید د سترګو دا رانجه د هر چا نه ښایسته دي په دې کې د بل چا نه بعد یو سړی نه لري چې د زید د سترګو نه رانجه دوستي نو دا عین زید په دې اعتبار سره څه شو مفضل شو واښه او دا د نور خلقو د سترګې دا مفضل علی شي او چې کله د مثبت کې تمانه وکي مثبت معنی وکي نو د ما په تکټ کې بیا به شوې رأيت رجلا ما یو داسې سړی لیدلې دی چې دا سړی په سترګو کې راځه کېستو د زید د سترګونه دا تاسو پوهیږئ کنه پوهیږئ زما په سر باندې درد ډېر زیات نو تاسو که پوښینې زه بیا وګورم ها ګوره ما وی کنه چې دې مسئلې ته ویل کېږي مسأله الکحل څه ورته ویل کېږي د دې مسئلې مطلب دا دی چې اسم تفصیل همیشه لپاره په اسم ضمیر کې عمل کوي په اسم ضمیر مستتر کې عمل کوي د دې وجه دا ده چې اسم تفصیل دا عامل ضعیفه دی اسم تفصیل عامل ضعیفه دی نو د دې ضمیر مستتر کې د بغیر د سرچر د عمل کوي او په اسم ظاهر کې دا عمل نه کوي او په اسم ضمیر بارز کې دا عمل نه کوي کدا په اسم ظاهر کې عمل کو نو دې لپاره درې شرطونه دي څو شرطونه دي نمبر 1 شرط دا دی چې کلام به منفي وي نمبر 2 دا دی چې دا اسم تفصیل با د لفظ په اعتبار سره د یو څه لپاره صفت وي ا د معنا په اعتبار سره با د لغوي د متعلق صفت وي د لغوي د متعلق لکه دا کوم وي او دریم نمبر خبره ده چې دا سلسله دا په یو اعتبار سره مفضل وي او په بل اعتبار سره با مفضل علی نو ګور دا درې خبره په کوله کوي کلام منفي نه کړه دا نمبر موږ وی چې دا اسم تفصیل د لفظ په اعتبار سره د رجل صفت ده او د معنا په اعتبار سره د دې رجل د متعلق صفت ده چې دا د دستر کې لیکل دا د متعلق لیکل واښه مې معنی او دریم خبره مو وکړه چې په یو اعتبار سره با دا مفضل علی دا په یو اعتبار سره مفضل وي او بل اعتبار سره بسوي نو قرآن مو په مثبت کې دا یو مفضل کړي بل مفضل علی پرې باندې پوښتنه وشوه اوس په کتاب کې تاسو وعلى الاوجه الثلاثه او په دې درې وړو وجو کې د درې وړو وجو چې کوم موږ د اسم تفصیل استعمال په درې طریقو کې په هر طریقې سره په اسلام سره وي او کبا اضافت سره وي او کبا اضافت سره وي کبا اسلام سره کبا من سره وي په دې درې وړو صورتونو کې یذمر فيه الفاعل په دې کې با فاعل پټکولېږي او هو يعمل في ذلك المزمر او دغه اسم تفضیل با عمل کوي په دغه اسم ضمیر کې ولا يعمل في المظهر اصلا او دا اسم تفضیل په اسم ظاهر کې عمل نه کوي بالکل الا في مثل قولهم
مگر په مثل د دې قول کې په مثل د دې قول کې مطلب څه دی یعنی داسې کلام چې پای کې نفي او استفهام راغلي وي نفي او استفهام به راغلي ځان له ولي د دې مثال چې پای کې نفي استفهام راغلي وي د دې وروسته اسم جنس موصوف راغلی وي او وروسته اسم تفضیل وي دغه اسم تفضیل د لفظ په اعتبار سره د دغه موصوف د لپاره صفت وي او د معنا په اعتبار سره د دې متعلق صفت وي او وروسته د دې اسم ظاهر راغلی چې دا اسم ظاهر په یو اعتبار سره مفضل وي او په بل اعتبار سره مفضل علیه وي مثل قول ابن مراد هغه مثالونه دي چې پای کې آی کلام چې پای کې نفي استفهام راغلی وي نفي استفهام پکې راغلی وي د دې وروسته اسم جنس موصوف راغلی وي نفي استفهام پکې راغلی بیا د نمبر خبره سره وروسته اسم جنس موصوف راغلی دا اسم جنس نو وروسته اسم تفضیل راغلی دا اسم تفضیل دا لفظ په اعتبار سره د موصوف صفت وي او د معنا په اعتبار سره د دې موصوف د متعلق صفت وي واښوي او وروسته د بیا اسم ظاهر راغلی وروسته بیا سره راغلی اسم ظاهر او دا اسم ظاهر په یو اعتبار سره مفضل وي او په بل اعتبار سره مفضل علیه وي اوس وګورئ دې خبر ده سمات دا څه وکړه داسې کلام چې باید نه فی راغلی وي واښوي نبی پر یې پر استفهام غیر نمبر د دین وروسته موصوف راغلی اسم جنس موصوف رجلا موصوف دی کنه او دا هغه موصوف وروسته اسم تفضیل راغلی دا سه اسم تفضیل چې د لفظ په اعتبار سره د اسم ظاهر د رجلا موصوف ته صفت ده او په معنا په اعتبار سره د موصوف د متعلق صفت ده دا نه وروسته اسم ظاهر راغلی الكحل اسم ظاهر ده کنه چې دا اسم ظاهر په یو اعتبار سره مفضل له او په بل اعتبار سره مفضل علیه واښو به باندې اوس د دې په شان مثال دا مسأله الكحل ده فحديث کې موږ د دې په شان مثال لاغله ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي ما من ایام احب الى الله فيها الصوم منه في 10 للحج چې نشته ما من ایام نشته سورځي احب الى الله دا ډیر چې په الله پاک دا فيها الصوم پای کې روزي نو په دې کې دا احب اسم تفضیل له او دې اسم تفضیل الصوم کې عمل کړل او دا عمل لپاره دغه شرطونه دي چې په کلام کې نفي استفهام راغلی دا یې وروسته اسم موصوف راغلی وي او هغه موصوف چې نه دا اسم جنس موصوف وي د دې وروسته بیا اسم تفضیل راغلی دا اسم تفضیل په اعتبار د معنا سره د یو څه د لپاره صفت او په اعتبار د لفظ د لپاره د بل څه د لپاره صفت نه الا فی مثل قول ما رايت رجلا ما نه الا له هیڅ داسې سړی ما نه له یو سړی نو ما نه له یو داسې سړی داسې چې موږ د موصوف په ترجمه کوو احسن فی عینه ډېر ځای خیستوي بستر کو داغه کې الکحل رانجا منه ددنا فی عین زیدین فاستر کو دزید فان الكحل فاعل لاحسن په دې مثال کې دا کحل دا فاعل له دا احسن لپاره وها هنا بحث ويدل کې بحث ده بحث مطلب دا ده چې لکه یو خدا مثال منغوي ما رايت رجل احسن في عينه الكحل وإذا دينا بكي مختصر عبارات مرتل شيء چې دې څه دوه ما رايت رجلا احسن في عينه الكحل من عين زيد يعني دا بکې ونه وي چې حذف د مضاف کوي او مجرور بکې من هو په دا ونه من هو في عين زيد دا بکې ونه وړاندې دي چې من عين زيد واښو به باندې یعنی یو خدای مصنف دا مثال لیکوي دا مثال په بل طریقې سره ویل دي نو په دې خبره باندې پوه شو لګانو ها په دې خبره باندې پوه شو دا ورته دی مسأله الكحل ها د دې سره د اسم با څه دی کنه دا خلاصو دا په لاوله کې جوړو چې کلمه په دې قسمه ده اسم فعل حرف نو اسم خلاصو وصف فعل ذکر کوي انا فعل الاول ماضي مضارع امر نه دا او بیا د مضارع اعراب او بیا چې کوم افعال عامله دي اب ذکر کوي ان شاء الله تعالی یاد بشي ته